زما ملګری والله دې وبخښي اوس وفات شوی دی ګاډي اکسیډنټ کې به وفات شو د قرآن کریم چې څومره خوند او لذت او څومره محبت ما د هغه نه اخیستی او په هغه کې ما لیدلی او دومره ما په بل چا کې نه دی لیدلی هغه به کله کله په ما باندې لاس واړه او ما ته به دلته راشه کنه تا زه یوه خبره کوم حالانکې زما نه په عمر کې وړوکی و خو هغه کې چې څومره کمالات وو هغه شانته کمالات ما په یو انسان کې ونه لیدل چې د هغه اخلاق او د هغه سخاوت او د هغه جرأت او زړورتوب او د هغه ذهن او حافظه نو هغه به ما ته کله ویلي چې ګوره دا پلانکې آیات او دا پلانکې آیات دا دواړه ولې یو ځای راغلي زه څلورمه درجه کې وم او هغه په دویمه درجه کې و خو د هغه الله تعالی د قرآن کریم سره مینه محبت په انتهایی غټه مرتبه کې هغه کې ایښی او طالبګرۍ کې به هغه چې کوم دی نو طالبو خلکو له به چې کوم دی نو په فارغه وخت کې لو کو غنمو لو به کو هغې نه به چې کومې پیسې به ورته میلاوېدې په هغې باندې به قرآن کریم تفسیرونه اخیستل کتابونه به اخیستل چې قرآن کریم د مقصد وضاحت کوي بهرحال هغه به قرآن کریم کې ډېر سوچ او فکر کوه هغه آیتونه اوس هم الحمدلله زما ذهن کې دي چې کوم آیتونو باره کې هغه ما ته ویلو چې دا د دې آیت سره څه تعلق دی د دې صورت سره څه تعلق دی دا صورت د دې نه وروسته ولې راغلی